سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. دا دین ابراہیمی صفات چلی گی چې د ابراہیم علیہ السلام یعنی دین دا بہتر دین دی. فضیلت قبله د ابراہیم علیہ السلام او اوس د دې تحویل قبله د دې متعلق بیان دی. پیګه کنه چې دا یعنی قبله یعنی تحویل کړو شو. نو اوس په دې باندې د دوی اعتراضونه کیږي. دا مخکې الله تعالی پیشنګوئی کوي چې دا خلق اسه معنا دی او خو چې څوک کې تحویل قبله او نبی علیہ السلام دا تقریبا 15 میاشتې تقریبا چې هغه د کې د بیت المقدس ته مسکو مدینه منوره کې چې بیا کله تحویل قبله وشو او نبی علیہ السلام د بیت المقدس نه مخ واړو خانه کعبه ته. نو بیا د دوی اعتراضونه شروع شو. بغض حسد چې دوی هغه د پلان نیکه پسې لاړ او زمونږ قبله مخکنۍ قبله پرېښودله. الله تعالی مخکې دا پیشنګوي وکړله چې دوی به دا اعتراضونه کوي. پوهېږئ که نه؟ خو د دوی د اعتراضونو ته مه ګورئ. او قبله هم دغه قبله ده چې کوم یعنی د ابراهیم علیه السلام د چې هغه خانه کعبه ده. نبی علیه السلام اگر چې دا 14 میاشتې خانه کعبه طرف نه مخ واړو او بیت المقدس ته مخ کو، دا هم د الله تعالی په دې کړه او الله تعالی هغه طرف ته مخ کا. لیکن په دې دوران کې با نبی علیہ السلام د دې وجوهات تبدیل اوس بیانې. بار بار به نبی اسلام اسمان طرف ته توجه کول چې زما قبله بکره زما د نیکو د ابراهیم علیہ السلام قبله باندې بیا خانه کعبه ته محکوم. نو د دې وجه الله جل شانه هغه قبله تبدیل کو اوس دا وجوهات بیانې داري. نو الله وایي چې دوی به دا اعتراض کوي د قبله باندې خو تاسو په خپل قبله باندې ټینګ اوسئ. ځکه چې د دوی د هر یو ځان له قبله ده. دوی متفق نه دي یو بل کې. یهود ځان له قبله ده، د نصارا ځان له قبله ده. د یهودو کومه قبله وه؟ یهودو قبله کومه وه؟ بیت المقدس و کنه. او د نصاراو هغه مشرق طرف و. دا یاد ساتئ، دا هغه مشرق طرف قبله. دا چې کله یعنی بیبي مریم رضی الله عنها د وتله د شرقي طرف ته لاړه او هلته کې عیسی علیه السلام پیدا شو که نه. نو دا د دوی دغه قبله ده. واضح دی که نه؟ شرقي طرف دی. او زمونږ چې دی نو دا ته معلومه ده که نه معلومه او که نه. او زمونږ خانه کعبه وه. نو د دې وجې نه وایي دوی خپل کور کې متفق نه دي. د دوی قبله ځان نه ته د دوی سره پروا ساتئ. سیقول السفهاء زر چې وبوي دا بیوقوفه. دا مستقیمه نه پوهېده دا یو آیت کې دا بیوقوفه به ووایي سفهاء الجهال من الناس د خلقنا من اليهود والمشرکین. دو به دا ووایي چې ما ولاهم سو ګرځو دوی لره عن قبلتهم التي كانوا عليها. دا قبله نه چې ودو په هغې باندې مخکې بیت المقدس ته مخ کړو او اوس یې اقدم دی خوا مخ کړو. نو دا الله تعالی د دغه شبهې جواب کوي. الله تعالی قل ورته وایه لله المشرق والمغرب، خاص د الله دپاره د مشرق او مغرب. الجهات كلها دا چې به دا ورسره مقدر کړي. قل ورته وایه لله المشرق والمغرب الجهات كلها، ټول جهاد دا د الله دي. او یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بیا په دې کې چې کومه لار مستقیم نو هغه هدایت کې هغه چاته چې خوښه شي. یهدی هدایت کې من هغه چاته یشاء هدایته
چې خوښه شه هدایت نو هغه څه کوي الی صراط مستقیم هغه نیغه لار ته غوره لار ورکوي الله تعالی چې هغه دین اسلام دی صراط مستقیم هم دغه دین اسلام دی پیګه وکنه نو د دې وجه نه دا نه ټول اطراف د الله تعالی دی چې یو طرف ته وي تا ته مخ کنو مخ کوي باندې د الله د حکم نه ختم مخالف نشي کېږي اوس د ټول امتونو کې بیا بهتر امت چې دی نو هغه امت محمدي صلی الله علیه وسلم دی او فضیلت د دې امت بیانوي په دې آیات شهیدان ابو وکذالک هم دغه رنګې دا جواب د شوبې د شوبې شو نو هم دغه رنګې جعلناکم امة وسطا مونږه ګرځولې تاسو لا یا امت محمدي امة وسطا امت وسطا خيار ورا وسط معنا معتدل او غره امت ما تاسو ګرځولې ټولونه لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامه چې شي تاسو گواهان په خلقو باندې قیامت پر به تاسو گواهی کوي په دې امتونو باندې ويكون الرسول عليكم شهيدا او وی با پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې څه گواه تاسو باندې پیغمبر گواهی کیتا د امت محمدی خپل باندې پیګه وکړه و دې دا یا ست په قران کې بریلیان چې نو په دې ځبانه دلیل نشي چې ويكون الرسول عليكم شهيدا وی وا رسول صلی الله علیه وسلم پتا سو باندې حاضر هغه شهیدان معنا حاضر ناظر پیګه وکړه په قران کې دا آیات ته یاد ساتي ښه او نو هغه وی چې شهید په معنا د حاضر سره دی نو پیغام دلته الله تعالی سرګنو وی چې ويكون رسول علیکم شهیدا پیغمبر او پتا سو باندې حاضر ناظر وي نو د دې وجه په هر ځای کې چې نو لکه پیغمبر علیه السلام به حاضر وي لکه یو مجلس جوړې نه هغه کې کوڅه خالی پرې کنه هغه راغی پیغمبر علیه السلام پای کې ناس پیګه به کنه پیګه ځکه چې قرآن نه ودا ثابت دي پونه شو مطلب ودایات سره مختلف جوابونه وي تاسو پیګه نه بیوقوف او نو اوس د دې دا جواب دی او دا رنګه په نور ځین کوم باندې راغلي لکه په سورۃ مزمل کوم راغلي کنه شاهدان راغلي لفظ سورۃ مزمل کې دا رنګه په سورۃ مائده کې وکانو علیه شهداء پیګه به کنه نو دا دغه معنا اخلي دی شهید معنا حاضر پیګه او علامه دا شاه عبد القادر محدث دهلوی رحمت الله علیه د دې معنا داسې کې چې شاهدان معنا یعنی خودون کې به پتا سو باندې شاهدان خودون کې ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم لکه دې کې کنه تاسو هغه هر سبا پیغمبر علیہ السلام هغه با خرکی او خیبه چې تاسو دا عمل کړی دی دا پیګه به کنه پیګه نو شاهد په معنا د سره دی خودلو سره دی شاهد په مختلفو معنو سره دی دا نه چې یعنی دی به حاضر او ناظر وي پار ځای کې پیګه به کنه او لفظ شهید چې دی نو دلته کې په معنا د گواه سره نه دی بلکې دلته کې دا په معنا سره دی یعنی حاضر یعنی بیان سره چې تاسو بیان باغه کوي او وضاحت پکې لکه
نور ځینو کې هم دغه معنا ده. او که چېرته فرض کو بعضې علما وایي که چېرته دا موږ ومنو چې شهید دلته د دو هغه قول چې دا په معنا د حاضر ناظر سره شي، لیکن دا دعوه بیا هم غلطه ده. هغه شهید هغه ته ویلی شي چې هغه په موقع باندې موجود وي، هغه په سترګو باندې هغه شی وویني. پوهېږئ پې که نه پوهېږئ؟ دا خو نبي علیه صلات وسلام خو داسې نه چې هر یو شی په سترګو باندې ویني او هر ځای ته حاضر ناظر. پوهېږئ پې که نه؟ کوم ځای کې؟ دې ځای کې دلته خو په معنا ده چې ګواهي به پکې کوي، ګواهي خو ښیي به یو شی ورته، یعنی د نبي علیه صلات وسلام چې په موږ ګواهي کوي نو په څه یعنې چې تا دا کار کړی دا کار کړی دا که نه، نو دا نبی علیه السلام به بیان دغه شان کوي لکه دا ووایي که نه چې ویکون الرسول علیکم شهیدا که نه، وی با پیغمبر علیه صلات وسلام په تاسو باندې ګواهي ورکوونکي. پوهېږئ که نه چې ګواهي به کوي په دې باندې، ښیي به چې دا تاسو دا عمل کړي دي چې ما درته بیان کوم نو تاسو به دا عمل کوو. پوهېږئ به که نه پوهېږئ؟ شهید په معنا د ګواه سره دی، شهید لکه په معنا د حاضر ناظر سره نه دی چې ویکون رسول علیکم شهیدا، حاضر به او ناظر به. واضح که نه؟ دا معنا نه ده. مختلفه معنی تقریبا 15 ما جوابونه دو کړي دي. پوهېږئ که نه؟ او دا چې داسې شي نو پکار دا دی چې دا وایي دا امت هم چې کوم دی هر یو حاضر ناظر شي هغه ځای ته چې کوم دی کې نبي علیه السلام حاضر ناظر هر یو امت که نه، خو هغه نورو امتونو کې یعنې په نورو خلقو کې خو حاضر حضور نشته که نه، نو دا دغه معنی چې نو دا بلکل غلطه ده. پوهېږئ که نه؟ دا دو چې کومه معنی کې خجی وما جعلنا قبلة التي كنت عليها، او مونږ نه ده ګرځولې قبله هغه چې ته یې په هغې باندې اولا دا قید اولا ورسره ولګوئ، یعنې چې اول ته په کومې خبره باندې وې او مونږ ته مدینې منورې ته لاړې تا هجرت وکړو او تا قبله ستا بیت المقدس وګرځېدا 14 میاشتې چې تا دا قبله وګرځوله، نو نه وې ته په دې باندې الا مګر د دې وجه لنعلمه دا چې مونږه ستا دا قبله وګرځوله یو علت دا دی په دې کې چې لنعلمه چې مونږ ظاهر کو په علم ظهور سره من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، چې څوک تابع د پیغمبر ګرځي چې هغه ګرځي په پوندو باندې واپس ځي، څوک ته داسې چې دې تصدیق کوي که نه د قبلې، لکه نبي علیه السلام چې په مانځه کې بیت المقدس ته مخ وکړه چې په مانځه کې راوګرځېد نو وروستو ټول خلق ورپسې راوګرځېد که نه، صحابه ټول راوګرځېد ورپسې که نه. دا الله تعالی چې دا تحویل د قبلې وکړو یو راز پکې دا و چې څوک ته د پیغمبر اتباع کوي او که نه کوي، څوک ته واپس ګرځي او د خبره نه مني. واضح که نه؟ دې کې دا راز و. اولنی راز د تحویل د قبلې دغه و، نه ده ګرځولې مونږه قبله التي قبله كنت علیها چې ته وې په هغې باندې اول چې هغه بیت المقدس و، او مونږ تا ته حکم وکړو چې بیت الله ته مخ کا الا دا مګر دا د دې وجې نه لنعلمه چې مونږ ته چې مونږ ظاهر وکړو په علم ظهور سره تاسو ته، الله ته خو علم و چې تاسو ته ظاهر وکړو چې من یتبع الرسول څوک تابعداري د پیغمبر کوي فیصدقو تابعداري ما تصدیق کوي چې دا دې طرف ته اوس مخ کوو، او ممن دا خلقونه ظاهر کو ينقلب على عقبه چې هغه ګرځي په پوندو باندې واپس او هغه نه مني حکم د پیغمبر. بیګه دا پته ولګي مونږ ته، نو د دې وجه نه یو راز د قبلې دا د تحویل د قبلې ورسېده که نه، پوه شوې که نه؟ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگر که چته و
دا قبله او تحویل د قبله کبیرتن معنا شاقتن علی الناس چې دا لوی وا یعنی بوج په خلقو باندې یعنی چې دا لکه एकदम یا خطب بیت المقدس ته ما خو एकदम تا بیت الله چته او یا بیت الله ته تا مخ نو دا خو بوج شي کنه چې کله راته یو طرف ته مخ کله بل طرف ته مخ نو دا خو بوج و ان كانت لکبیرتن اگر که دا شاق او سخت په خلقو باندې لکبیرتن مان ان شاقتن علی الناس الا مگر شاق او ګران نه دی علی الذین هدى الله په خلقو باندې جاغوتا هدایت شوی منهم ددونا چې کوم خلقو ته هدایت شوی کوئی د خدای پیغمبر الله تعالی حکم دی یا دې طرف ته یا دې طرف ته مو بس هغه راو کړ پیګه به کنه وما كان الله ليضيع ودا بیا د دو پراپګاندا شروع شو دو بداوي چې مخکې چې کوم موجود دو پینځل شپارس ولس مې څه کړی دی دا مو ابس لاړو ځکه چې قبله د دو غلطه و دو خوې چې موږ دې طرف ته موږ کو نو ځکه دې طرف ته شو نو دا غلطه شو نو هغه موجود نه اچ لاړه د عبادت نو الله تعالی اوس دغه دفیه کوي وما كان الله نذ الله تعالی ليضيع ایمانکم چې ضایع کی تاسو مزونا ایمان نه مراد صلاتکم واده کنه تاسو مزونا بیت المقدس ته چې مخکړه تاسو بل یصيبکم علیه تاسو په دې مسا ملوي لکه څنګه چې بیت الله ته مسکه سودا ته ملويږي د څنګه کې مان ملويږي ان الله بالناس الرؤوف الرحیم او الله تعالی په مؤمنانو باندې ناس نه مراد المؤمنون مراد دي ځکه الف لام پکې مؤمنان درځي دغه مؤمنانو عبادت کړي دي کنه لرؤوفن اغا ډیر مهربان دي او رحیم دي په ادم ازای کول د اعمال استاسو رحم کون کې دي په ادم ازات اعمالکم هم پیګه نو د دې وجه دا استاسو دغه ولا ستل اشپارس ولس میاشتې چې دی دا عبادت دا ځای نه دی الله تعالی ته په دې ما اجر درکوي او دا صحیح دی دا اعتراض ضرور بې ځای دی قد نرى تقلب ازای اللهم صل علی چې اوس کنه به دا ټول وجوهات او د تحویل د قبله بیانېږي یو وجه خو مخکې بیان شولا چې دا د دې لپاره چې ظاهر شي دا خبره چې څوک ستا اتباع کوي که نه کوي پوهېږئ په کنه او د نبی علیه السلام دویم خواهش دا و اگر که د بیت المقدس ته مخ کړی و خو لیکن د ده دا خواهش و چې زما قبله کعبه شریفه وګرځېدې ذکر چې هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام قبله وا دارنګه اهل عربو هغه هم په دې کې زیات کشش و چیرې قبله دغه شي خانقاه شي او نو د دې وجنا نبی علیه السلام دا یعنی خواهش کو ډیر وخت نه دا وجد نبی علیہ السلام د خواهش پر کولو په جوان الله تعالی تحویل د قبله وکړو پیګم کړه قد نرى تقلب شیخ سے بھی چې تحویل قبله کا حکیمانه جواب دا حکیمانه جواب دی چې تحویل قبله وشو راځي کنه د عملونو په د آیات کې قد نرى من با قتل تقلب وجهك چې ګرځاو را ګرځاو با یعنی تصرف وجهك ګرځول د مستا فی سماء فی جهت السماء طرف د اسمان ته وتا بار بار قتل دا یعنی ستا دا خواهشو ولی چې یو شی سره غواړي نو هغه طرف ته توجه بار بار کوي کنه د دې وجه نه نو فلنولینک قبلة نو وګرځول منګه قبلستا ترضاها تحبها چې تاغي سره محبت ساتو قبله منګه وګرځول
دویما یعنی وجه دا وه نو اوس د دې نه بعد فول وجهک وګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته پیګه استقبل فی الصلاه په مانځ کې دنه وګرځوه تسلره د مخ طرف د بیت الحرام ته پیګه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا حکم وشو او نو د چې په نو ټول صحابه د سره یعنی راتاو شو او بیت الله شریف ته مخ کړ نو دا قبله د دې لپاره وا چې ستا دا خواهش ما پوره کو فول وجهک شطر المسجد وحيث ما کنتم او په کوم ځای کې چې تاسو دا خطاب دی ستا ټول یې امت ته وحيث ما په کوم ځای کې چې اے امت ته کنتم چې تاسو فولوا وجوهکم وګرځئ مخونه فی الصلاة په مانځه کې شطره طرف د مسجد حرام ته وجوهکم فی الصلاة دا یعنی طرف د مسجد حرام ته وګرځو به ټول چې کوم دی هغه مخ څه ته کړ مسجد حرام ته کړ نو دا د دې وجه نه الله تعالی دا کو وان الذين اوتوا الكتاب ابشکا خلک چې ورکړل شوی هغه ته کتاب لا يعلمون او خفيږي چې انه الحق من ربهم چې دا تحویل قبله چې دی دا حق دی د طرف د رب دونه پدې ما خفيږي چې دا تحویل چې دی دا حق ته دا الله دا حکم دی لیکن عنادن دا کوي وما الله نه الله تعالی بغافل بخبره اما يعملون غسي چې دوی کوي الله په ټولو باندې پوه دی ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا دا اوس عناد د اهل کتاب مبارک الله تعالی فرمایي چې دا اهل کتاب چې دي دا د مسلمانانو سره عنادګر دي او دوسر عناد کې دا د دوه عناد او هغه بیانې دا ترغه تهتدون پوری تهتدون لعلکم تهتدون ولیتم نعمت علیکم ولعلکم تهتدون دغه ځای پوری دا د دوه عنادونه بیانې الله تعالی پیګه وکړه په بار د قبله کې چې څومره عناد بو شروع کو ځکه چې د دوی قبله نه مخ وخت ده نو په دا عناد اختلاف شروع ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم کچته ورکه ته د خلقو ته چې ورکړل شوی د کتاب بكل آیتين په بلد هر آیات کې دولته ان علی صدقک فی امر القبلة ورکه دو د اهل کتاب ہوتا بكل آیتنا علی صدقک یو آیات باندې ستا تصدیق شي پامه د قبله کې نو ما ته وی قبله ته دوی هیڅ چاره ورنه شي تابع نه تابع کی دوی ستا د قبله عنادن دا قید سره ولګا دغه دوی عناد کوي نو عناد چې کینو هغه ته د 200 دلایل پیش کینو هغه خو سن کوي خپل عناد نه وړي کنه نو د دې وجه نه دا عنادګر دي دا عناد اهل کتاب شیخ سیوی کن درباره قبله کنه نو د دې وجه نه دا د دوی عناد دي خو لیکن یا ساته کوی تا ته وما انت بتابع قبلتهم تبهم نه تابعدار د قبله ددو او دا راسګي دو په کور کوم متفق نه دي وما بعضهم بتابع قبلت بعض نه دو تابع بعض د قبله د بعض پیګه بګنه لکه دا اوس پر کو داغو خزان د قبله د يهودو کنه د نصاراو نو هغه کوم دو دیو بل تابعداري نه کوي نو ته سره تابعداري کوي پیګه بګنه بګي خپل کار وکي او ولئن تبعت اهواهم اکته تابع شوی د خواهشاتو ددو هغه چې دو بریتا هغه تا ولئن تبعت اهواهم التي يدعونك اليها چې دو تا بلی هغه خواهشاتو ته
من بعد ما جاءك من العلم پس دا چې راشي تا ته د وحی نه علم نه مراد وحی چې وحی تا ته راغله دا پته ولګي چې دا ستا دا قبله ده نو په دې وخت کې که ته تابع شو انک اذا لمن الظالمین په دې وخت کې به ته شی د سره دا زیاتی کوونکو نه بالفرض و تقدیر ته خود نه تابع کېږي و ان اتبعتهم که ته د تابع شي فرضاً به ورسره ولګوئ پوهېږئ که نه نو ته بیا اذا لمن الظالمین الذين دا خلق دے آتیناهم الکتابه چې موږ د یهودو نصاراو له ورکړی د کتاب یعرفونه او دو ښه پېژني تا لره کما یعرفون ابناءهم لکه چې دو خپل زامن پېژني دا زجر ورکړي الله تعالی مخکې زجر دا دویم زجر دی دو تا ښه پېژني چې دا حق پیغمبر دی او د باندې دا وحی راځي او دا کتاب هم حق دی کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دو پېژني خپل زامن و ان فريقا منهم ایو جماعت د دونه داسې هم پکې شته لیکتمون الحق چې هغه پټوي حق لره حق پټوي وهم یعلمون او هغه ښه پوهېږي چې هذا الذي انت علیه دا حق دی انت علیه چې ته په هغې باندې دا حق دی ولیکن بیا هم څه کوي بیا هم پټېدو